په خیبر ضلع تحصیل لنډی کوتل جرګهال کې د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست د سوري لاندې د شهید صحافي خلیل جبران په یاد کې د یو تعزیتي ریفرنس تابع شوې وه، په کوم کې چې د جماعت اسلامي سابق سینیټر مشتاق احمد، د ANP سینیر رهنما میا افتخار حسین شاه نه علاوه مقامي سیاسي او سماجي مشرانو، وکیلانو، د خیبر د نوښار او پېښور صحافیانو په ګڼ شمېر سره ګډون کړی و. تعزیتي ریفرنس ته په خپلو خطابونو کې سیاسي او سماجي مشرانو، صحافیانو د شهید صحافي خلیل جبران په ژوند او د دوی په خدماتو باندې رڼا واچوله او دوی ته یې خراج تحسین پیش کړلو. په 18 جون باندې د اختر په دویمه ورځ باندې خلیل جبران شهید چې موږ یو سینیر صحافي ملګری و، هغه ډېر په بېدردۍ سره شهید کړی شو. لنډي کوتل پریس کلب ډسټریکټ خیبر ملګرو دلته تعزیتي ریفرنس منعقد کړی دی چې په دا کې سماجي خلک شته، سیاسي خلک شته، پکې مذهبي ګوندونو خلک شته پکې. زما ابراهیم شنواری نوم دی، زه د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري. ورځې نه چې کوم تحریک د هغه د مرګ نه پس شروع شوی دی، کوم احتجاج شروع شوی دی، هغه نن هم دوام لري او دا نن چې کومه موږ تعزیتي غونډه راجوړه کړې ده، دا هم د هغه تحریک او د احتجاج یوه لړۍ ده. لس کاله راهیسې هغه چې دغه قوم د خلکو دغه علاقې او د خاورې څومره خدمت کړی دی، نو زه د هغه د مرګ ډېر بې وخته بلم، ځکه چې د خلیل جبران نه موږ نور هم ډېر کار اخیستلو. یو طرف ته د خلیل جبران خدماتو ته خراج تحسین پیش کوي، خو بل طرف ته د هغه د قاتلانو د نیولو او تر اوسه پورې چې کوم انویسټیګیشن شوی دی د هغې باندې د عدم اطمینان اظهار وشو. صوبایي حکومت خاص کر انفارمیشن ډپارټمنټ د خلیل جبران شهید دپاره د 10 لکو روپو شهدا پیکج چې دی هغه تیار کړی دی، د هغه چک بالکل تیار دی. سبا بل سبا به انشاءالله هغه هم د خاندان ته حواله شي. د هغې نه علاوه 50 روپو یو بل چې دی چکو ته تیار دی هغه هم ورشي. او د PDMA چې ما څنګه خبر وکړه د 10 لکو روپو شهدا پیکج هغوی هم انشاءالله په پروسس کې هغه به یو څو ورځې اخلي. نو دا ټول چکونه به انشاءالله زر تر زره چې د خلیل جبران ماشومانو ته حواله شي. د تعزیتي ریفرنس په اخره کې د شهید صحافي خلیل جبران بچو ته د تعلیم او مرستې، د دوی د قتل د تحقیقات سره نورو صحافیانو ته د تحفظ ورکولو دپاره قراردادونه هم پیش کړی شو. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.